الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم. محترم سامعین، زمونږ ورو سوال کړی دی چې شکور نوم ویل او قیوم نوم ویل لا چا د څنګه دي؟ نو محترم سامعینو، د دې جواب د الله پاک په فضل او توفیق سره دا دی چې الحي القیوم آیت الکرسی پدې کې دا راځي درېم صفات کې دا د الله پاک صفات دي چې الله پاک ژوندی دی او القیوم د خلقو قائمون کې دی، فخپلا هم قائم دی او خلق هم قائمي، د خلقو هم سنبال کوي، خلق هم سنبالي، دا هغوی هم انتظام کوي. مفتی شفیع رحمه الله په تفسیر معارف القرآن کې هم د دې آیات د لاندې لیکي القیوم الحي القیوم دا د الله پاک صفت دی او د هغه سره خاص دی، په دې کې مخلوق چې کوم نو شریک نه دی. دغه چې مخلوق په خپل بقا کې په خپل بل ته محتاج دی، نو دا بل څنګه سنبال کړي او د بل څنګه چې کوم د کار تنظیم وکړي. د دې جنا چې د چانم قیوم وي عبدالقیوم وي او صبر ته قیوم وي، نو مفتی شفیع رحمه الله لیکي دا بدی باندې ګناهګاري. نو دغه نن محترمو قیوم د الله پاک صفت ته، نو یو کس تصریف چې کوم دی قیوم ویل دا ګناه ده، لکه څنګه چې مفتی شفیع رحمه الله فرمایي. دغه رنګ یو انسان دی دا هغه ته عبدالشکور نوم دی، تور د سب شکور وي، په دې باندې هم سړی ګناهګاري کېږي، ځکه د الله پاک صفات دي. نو دوی سره مخکې وروسته سمون یو ځای کول، محمد شکور، عبدالشکور، شکور احمد، عبدالقیوم، محمد قیوم، قیوم احمد. دغه رنګ چې کوم دی عبدالکبیر، خلق کبیر په معاشره کې وي. دغه رنګ مثال عبدالصبور، خلق وي صبور، یا صبور احمد، محمد صبور، عبدالصبور، خو خالص صبور دا سویل ندی پکار، دا هم د الله پاک صفت دی. دا رنګ حسیب هم د الله پاک صفت دی، نو محمد حسیب، حسیب الله، عبدالحسیب، خو لکه بالکل حسیب ویل دا هم چې کوم دی غلطی ده. دغه رنګ عزیز دا هم د الله پاک صفت دی، نو صرف چې کوم دی چاته عزیز نو ویل دا هم زموږ غلطی او خطا ده. عبدالعزیز، محمد عزیز، عزیز احمد، عزیز الله، خو لکه صرف عزیز نوم ویل چاته دا غلطی ده. دغه رنګ باسط نوم چاته ویل نو پوره نوم عبدالباسط پکار دی. نو موږ اکثر په دې نومونو کې معاشره کې تاسو کتلی شئ، معاشره کې خلک دا نومونه نیمګړي وي، د الله پاک صفات دې موږ بندل ورکړو. نو په دغه لحاظ سره په دې کې محترمو د غفلت نه کار نه دی پکار، په دې کې ځان خپل پکار دی او په دې کې چې کوم دی سوچ او فکر پکار دی چې دې نوم معنی څه ده او زه چې کوم چا لپاره استعمالو. په دغه لحاظ سره چې کوم دی په معاشره کې موږ پکار دی چې موږ عبدالقیوم، عبدالشکور، عبدالکبیر، عبدالباسط، عبدالصبور، عبدالحسیب یا حسیب الله، عبدالعزیز، دا ټول موږ دغه رنګ چې کوم دی په صحیح طریقې سره موږ ادا کړو، نو کم از کم موږ د خطا او د غلطۍ نه بچ شو. نو الله رب العزت موږ په خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.